ډېر باچا شر دی. آخری لمحات دي. جی قدرمندو السلام علیکم. تاسو قربان د وخان جانان ما دا وخت حاضر ما د مرکان تاسو په خدمت کې د پښتو د روایتي یو ایونت یو اقدام یو سرګرمي چې د مودو راسي په پښتنو کې دا او هغه د اشر او قدرمندو تاسو خیمه چې دا هغه واخلي کوم چې په امازو او په سراونډینګ ایریاز چې کوم چاپیر علاقه دی پاغي کې د جمی د دې ځای د سارو واحد چاره یا دغه خوراکه هغه ده او دغه چونکه بعض خلکو چې هغه سروي سیوا وي او د هغه واخه دومره لګي کوم چې هغه یوازې نشي کولی د کلی خلک راجمع شي په مشترکه تور باندې دغه واخه هغه لوري بیا په یو ورځ صفا کې ورته د یو کور د سمبالښ دغه نه وي او پښتنو چونکه هر یو څه چې د هغه نه جنگ نوم چې د پښتانه مزه اخلي خوندونه اخلي نو دغه سي دغه وخو د کټینګ چې دا ډېر ګران کار دی د وخو ریبل د وخو لو انتهایی ګران دی او پښتنو په دغه کوم ډور سرنا شامل کړ او د دې د کټینګ د هغه سرګرمي چې وا ګران او مشکل کاری په یو خوشاله باندې بدل کړ. مخکې راځو دغه اشر ټوټل تاسو ته د پروټین کوچ دا څنګه بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه د وخان جانان صاحب چې تاسو د خپل مصروف ټایم وستو او په دې غرونو دشتو کې تاسو راغلی نو شکر الحمدلله او ګرانې او ارزانې خو په خپل ځای او دا د ژوند سره تړلې مسلې دي خو جانان صاحب دا زموږ یو داسې روایت دی زموږ د سوسایټۍ د معاشرې چې په دې کې حالانکه د غله زموږ د خلکو د خوراک ته پر ډیره ضروری ده او سړی په ژوند ته راځي خو چې کله زموږ د زمیندار خلک او د خپل روایاتو کې د جوار او غلې سنبال کی نو دا بیا غروسته کلتوري د وخو د اشر د شغړ خپل ټول ستړي ستومانه زموږ زمیندار خلک په دې اشر کې وباسي حالانکه چې ډیره ستړي ده او ګرانه ده او څو پور چې تاسو د ګرانۍ خبره وکړه نو حقیقت ته چې ګرانه خو به او دا خو دا چې د کوم سارو د پر خلک کین هغه ساریو سره هم ګران شوی دي هغه غوړیو سره هم ګران شوی دي نو خاص فرق نشته خدا زمونږ د علاقې یو روایت دي او موږ وایو په ختمېدو دي کنه اوس هم چې خلک دی هغه صحیح
نو زمونږ خو کم از کم زمونږ د ماضي په ایریا کې خو تقریبا د خپل روایت موږ خلکو برقرار ساتلی دي حتی الوسه او کوشش کوو او داسې دم چیرې زمونږ دا روایت د اشر غوبل دا د ګڼې ګوڼې دا د کمیونټي دا دی کې یوازې دا نه چې اشر غوبل دی ګراني په خپل دی خدا د کمیونټي د یووالي او د مرګستیا او د همدردۍ او د خیر ښېګړې دپاره یوه جذبه هم وي. لږ راته دا ووایي دا وخت دا کوم چې خوراکي ایټم ورکوي که نه غوړي دي شکره ده ډوډۍ ده د دې څه خاص وجه نو دا هم په دې زړو روایاتو کې راغلي دي زموږ سره چې بالکل سوچه غوړي بخورو دیسي چې ورته وایي خپل دیسي غوړي او ګوړه دا زمونږ خصوصا روایت دی او بیا چې پکې څوک میلمانه راشي خوا دې خوا چې هغه صرف تماشګیر وي نو د هغه دپاره که څه دا ترکاري او پخکړی که پکې څه چرګ مثاله وشي خو روایات زمونږ د اشر دغه دي چې ګوړه غوړي بخوري او ماښام به ماښام مخکې روایت دی چې ماښام د سره بیا د چرګي او هغه ماته روټۍ او بیا هغې باندې غوړي او جی د دې سره سره اوسنی کل بچه دې په دې روټۍ کې پیالی ده دا دې څه کردار ده دا دې دپاره ده چې کله چاته غوړي کمیږي نو هغې ته غوړي اچو په دې باندې او بیا ورپسې نوره ګوړه ورته اچو او یو ډېر ښکلی پروګرام روان دی انشاءالله تا خدای خوشحاله کړي چې راغلې او زموږ دا پروګرام دی منځته کو. جی جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بیا راته دا ووایئ چې په داسې دور کې چې په دیاړی څوک نه میلاویږي ځانځاني ده هر سړی ځان سم راولي بیا هم پښتانه یو ځای کېږي او یو بل له هسې کار کوي او دا شغل جوړېږي د دې اشر دا روایت په ختمېدو دی که لا شته نجی دا ما نوم خواشتر خان دی دا د ملکه باچا صاحب توره وه هغه به ټولې عمر داسې لبې کولې او دا د هغه زامن دي نو هغه ما شمشیر باچا ته نن ووایي چې هغه زور روایت ته ژوندي کړو او د پښتون ټولې عمر دا شان دی چې دوی په یو بل سره په دغه شاملات کې شاملېږي او دغه اشر یو دا دستور دی زمونږ دا څه نوې خبره نه دا د پښتو د وخت نه شروع خبره ده او دا مونږ کوو او بل د ملکه باچا صاحب خو د چا نه پټ نه دا د هغه زوی د شمشیر باچا نومې دی او دا د هغه اشر دی او لکه په یې کې سر باندې دوه خلک را جمع کړل دا خپل سړي دي نیکانې دي او د بار نه هم څوک نه دي راغوښتي الحمدلله نو دا پکې یو غټ صفات دی. نه جانان صاحب ګرانه نه ده چې تاسو ته په دې دومره سترو ستونزو کې تاسو له وخت وباسئ او راشئ موږ څخه نو موږ خو وایو چې ځانونه مو درته قربان کړئ او دا ګرانې خو پکې نه وي او چې دا څومره راځي نو دا مین نیکخوایي دوستاني او خوشحالۍ له راځي موږ پرې خوشحالېږو او دا زموږ یو داسې رواج دی چې په دې باندې موږ لکه د غم خادۍ ګیله کوو چې څوک اشر له رانه شي او خچارې له رانه شي دې کې عامه وینا نه وي لکه څنګه چې تاسو راغلی نو که تاسو نه وی راغلی زه به ډېر ګیله منم دغه شانتې زموږ دا نور یاران دوستان نو چې چاته وینا نه کوو خو چې خبر شي او را نه شي نو بیا ترې خفه کېږو نو په موږ باندې درانه وي او ګرانه نه ده نوي کول ته څه پیغام ورکوئ نو نوي کول ته خو هم دغه پیغام دی دا روایت برقرار وساتي ځکه چې دې نه ډېره سماجي خیر ښېګړې دي خلکو ته او یو بل سره لاس کول یې په دې معاشره کې کمزوري کساني هغوی سره هم خلک لاس کوي نو چې دغه عادت او دوی د خپل عادت هېر نه کړي دغه مې هغوی ته یو خواست دی چې د خپل روایت چې څنګه اوس دا تعلیم یافته ګل راغلی دی او نن په دې محفل کې هم ناست دي په دې خلکو کې خو تاسو ته احساس نه کېږي نو دوی نه هم دا تمه کومه ده د پاتې کلي نه هم چې تعلیمونه هم کوئ سروسونه هم کوئ خو د خپل روایت دی هم دغسې برقرار وساتي. بس دا زمونږ یو سالانه د خپلو زمیندارو یو ډوډۍ ده او دا چا ډوډۍ د حجرې په ځای دلته په ډیرک کې دا ډوډۍ دی ته کېدو او دا زمونږ ډېر پخوانی یو کلچر دی دا د پښتنو یو را روان سیستم دی او دا اشر چې نو دا خپل دوستان یاران دا پکې را جمع شي اکثر خپل زمیندار را جمع شي او دا غوړي او ګوړه دا وخت خورو او چرګان او غوړي بیا ماښام ته خورو
جی جی او جی او دغه مې کنه ک په دغه شي د صرف په خو د پاره شنو په دې تاوان کې خو 1500 ګړې نه جی نه دا خو د وخو نه خدا دا وخت په خپل قیمت پروزي خدا زموږ خپل خوشحالي او زموږ خپل خپلوان دوستان را جمع شي دا موږ په کار کې یو پروګرام جوړو چې دا د ګوړې او د غوړو که خیرات ورته وای او که ډوډۍ ورته وای که اشر ورته وای خدا یو فرض غونډه کیږي څنګه نوې نسل ته دغه روایت پاتې کیږي کنه غي ان شاء الله دا به ان شاء الله دا سلسله روان چې څنګه موږ ته د نیکونو نه دی خو روانه ده خبره نو دک څه ان شاء الله دا زمون روان نسلوم دا خپل خلک را جمع کوي او دا به یو ورځ دا غڼه غونه جوړي او دا ډوډۍ به په دغه شکل باندې او په دې باندې به ورکړي ان شاء الله اوس ما پرې ځري خلکو ته دا غوړي واچوم خلک رانه څنګه خلکو په خوا چې داسې په کلی کې به سوکو دغه به وس نه رسېدو خلک به راجمع شو په خپل ډوډۍ باغی له واخورې بل بینش او غوبل اشر دا به یو بر سره کول دا نوې کول چې دی کې دغه جذبه شته په دې نوې کول کې د سره دغه جذبه نشته دغه چې څو زمونږ دا کولو په دې کې عجز غریب له خلک په خپل سار ته او ماخام به आवाज وکړو چې سار بزو دغه یا به بچا غم شي یا به هغه د بدلا او واخو یا جوارو یا غنمو دا به ولورو دو هغه به نه به ډوډۍ دغه خوړه نه به چاستل دا یو خپل رواج وسوم دغه موجود دی الحمدلله دا زمونږ د کوله پورې دی په دې کشرانو کې خدای راولي خو زما په یقین نه راځي ډېر پښتو د نن ګړې د یو بل په کار راتلو او د اجتماعیت نوم دی الله دې وکړي چې د پښتنو کلي او د پښتنو مجلسونه د پښتو په دغه روایت باندې هم دغسې آباد وي د وخان جانان وطن نیوز بنیر